تيسير مصطلح الحديث ولا سبق نمبر 33 المضطرب. نن چې کوم بحث ته د مضطرب او د مصحف ولا بحث ته دا مونږ یایو. مضطرب حدیث شته لشي دلته کې توابن شت چولې د شت پینشته مضطرب اضطرب يضطرب مضطرب. اضطراب خاصی اردو کې مونږ استعمالو، پښتو کې اضطراب میں پڑ گیا یہ شخص. تعریفه لغة هو اسم فاعل من الاضطراب، یہ اسم فاعل صیغہ ہے. وهو اختلال الامر وفساد نظامه. اضطراب دي تیل شي چې مملا ګډوډ شي، مختل شي، نظام فاسد شي، ډیر مضطرب یم، معنا سیستم می خراب شو، د کار وغیرہ صحیح نه چلیږي، هر څه ګډوډ دي. وصله من اضطراب الموج. اصل کې دا لفظ د چی شنو شي اضطراب الموج. د چاپا ډیره مضطربه د معنا اذا کثرت حرکتو، چې کله وا چاپا ډیره خوسیږي خلق دي ته چې وګوره اضطراب د موج ته وزره به بعضو پیو بل سره لګي یا ال دلیل لګي. اصطلاحا معنی د ماروی على اوجه مختلفه متساويه في القوه، چې یو حدیث په ډیرو سند سره راشي، په ډیرو طریقو سره او په ډیرو اوجه سره راشي، هغه ټول په قوت کې برابرۍ یو بل نه بدالي وي. سند طریق او د کوم چې دی ول شي سندونه د ډیری خو یو بل سره جوړ نه خوري، مختلف دی یو بل نه، او سره دی نه جوړ خوړلې طاقتم پکې یو شان دی، چې یو شان دی طاقت پکې رالو کنه، اوس یو بل ته ترجیح نه شیر کول ځکه ټول طاقت برابر وي، او جوړم سره کې نه خوري. لکه 15 کسانی سره کې لنجا شي، 15 وړه کسانو طاقت یو شان دی، مال اسلحه پیسې افرادو کې یو شان دي، ایو بل نه مختلفه دي، سره کې جوړ نه خوري، دې جمع کول بیا ګران او جوړ وروستل سره کې جمع کول مشکل وي. شرح التعريف. أي هو الحديث الذي دا حديث يروى على أشكال متعارضة متدافعة، ومختلف شکلونو کې راشي او بل سره تدافع کوي، تعارض کوي، جوړ نه خوري، بحيث لا يمكن التوفيق بينها ابدا، جمع کول او موافقت تطبیق پکې ممکن نه، وتكون جميع تلك الروايات متساويه بالقوه من جميع الوجوه. ټول لهزوننا ټول وجوه باندې چې وګوري دا قوت کې برابر وي، سړیانو ته ګوري برابر، همدا شته الفاظو قوت ته ګوري برابر، همدا شته د اشخاص او صفات ته وګوري ټول اشخاص صفات کې برابر وي، نه څنګه به بل نه راځي. خو اگر زه 15 کسان دي شوندې قوت لري، یشند صفات ورکې دی وتل شي تخید نور نه دي نه کمزوري دسي، دا خو بیا ظلم انصاف نشو. بحيث لا يمكن ترجيح احداها على الاخرى بوجه من وجوه الترجيح. دا ترجیح لکومي وجه دي کنه، کومي طریقې دي پاغو کې وا طریقه دي کې نه موجوده کنه، ستو د ترجیح ورکې. شروط تحقق الاضطراب. دا اضطراب رتلل جوددل د دې څه شرطونه دي. يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه مضطرب وشرحه. د تعریف دی مضطرب ته چې وګوري، د دې شرح ته وګوري، نه دا خبره جوتیږي د سوچ کول او د فکر کول نه، چې انه لا يسمى الحديث مضطربا الا اذا تحقق فيه شرطان، چې تر هغه پورې حدیث ته مضطرب نشیلې تر څو پرې دوه شرطونه پکې نه، او هما غدوه شرطونه دا دي. نمبر 1 اختلاف روایات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما، چې دا کم روایت دی حدیث ته سره کې داسې مختلف وي چې جمع کول ممکن نه، نه داسې نشي کول راشي چې په دا ټولو باندې عمل وکړو، ویل ټولو باندې عمل وکړي سره جوړ نه خوري، داسې نشي کول چې دا پکې متروک العمل کو د بل معمول به کو د شي نشي کولای. نمبر 2 شرط دا ده تساوي الروايات في القوة، قوت میشان دي کنه، بحيث لا يمكن ترجيح رواية على الأخرى، چې ته په بل ترجیح نشي ورکولای. اما اذا ترجحت هذه الروايات على الاخرى، کده چې یو روایت ترجیح ورکولای شي په بل ونوي خاصانه ده، بس چې کوم شد راجح روایت په غیب نه عمل کو مرجوح به پریدو. او هم کان الجمع بينهم بشكل مقبول، یا جمع کولی په داسې طریقې سره آسان وي، ممکن وي چې قبليږي، داسې به جامع کې داسې ناشي بس سره کې جوړ نه وي، اسې په چکو باندې را جامع کې. فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، چې به داسې طریقې سره د اضطراب له صفت ختميږي. ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح، راجح روایت باندې موږ به عمل کو، ونعمل بجميع الروايات في حالة امكان الجمع بينهما،
یا د شی د ټول روایت باندې په عمل کو چې کله جمع کولی ممکن وي. اقسامه مضطرب ولقسمنا ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه الى قسمين. چې دي کې دا اضطراب رسی کنه دا غ په اعتبار سره مضطرب دوه قسمونه دي. او تل شي مضطرب السند، سند کې اضطراب. نمبر 2 مضطرب المتن، متن کې اضطراب وي. وقوع الاضطراب په سند اکثر، سند کې اضطراب ډیر وي. مضطرب السند مثال ته کسو ګره حدیث ابي بکر رضی الله عنه قال یا رسول الله اراك الشبت. ابو بکر پیر کې پیغمبر سنتو یې رسول الله ګورم دي چې ویخته د بسمنه دلیل شي د درې سوداني سپین شي ولا شپړه سیا کم. قال وی فرمل شیبتنی هود و اخواتها. سوره هود او د نور شي مثال کم سورتونه دي کنه د دغه پوجي ز شوي مو بډا شوم او غیره مناګری کې مسپین ولګیدل دا مطلب دا بوډا نه وکنه. قال الدارقطني رحمه الله، دارقطني سے فرمایي چې هذا مضطرب، ده حدیث مضطرب دی. ولی فإنه لم يروى الا من طريق ابي اسحاق، دا د ابو اسحاق په طریق راغلی دی. وقد اختلف عليه فيه على 10 اوجه، او د دې کې په لستر کو سره اختلاف شو دا چې دا د ابو اسحاق نشره غلط د پدې کې اختلاف شو دا چې دا څنګه طریقې سره غلط ده. زنه د سیدی چې هغه دی ابو اسحاق نه دا حدیث د سې طریقې سره نقل کړي چې مرسل ده. زنو راویانو دی اندی ابو اسحاق نه نقل کړه موصول ده. زنو مسند ګرځول ده. زنو دی سات سیف طرف ته دا مسند کړه ده. زنو دی ابو بکر سیف ته، زنو دی عائشی مسند ګرځول ده. د شش ټول طاقت کیم شو کنه ندی واجنه دا اوس شش مسترب شو په دی باندې مونږ ترجیح وغیرہ ولا طریقه نشو اپلای کول. همدا خبره تکي. فمنهم من رواه مرسلا، زنو مرسل ګرځول دي. ومنهم من رواه موصولا، چې موصول نقل کړ دي. ومنهم من جعل مسلم مسند ابي بکر، چا مسند ګرځول دي چې د ابو بکر مسنداتو کې شامل دي. ومنهم من جعل من مسند سعد، چا سعد صاحب ته مسند کړی دي. مسند معنا مسند حدیث شي سند کې اتصال وغيره. ومنهم من جعل من مسند عائشه وغير ذلك. وروات ثقات، ټول رواني معتبر دي. لا يمكن ترجح بعض الى بعض، زنه د زنه غره نشي شمرله. والجمع متعذر، ټول جمع کولای نشي متعذر ده. مضطرب المتن وجد خيو. مثال د دې مثال وګړه مروه الترمذي رحم الله عن شريكنا نبي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قالت، فاطمه صاحب کی روایت وکړي هي قالت سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن الزکات، پیغمبر سنه زکات متعلق تاسو شو. بقالو فرمل ان فی المال لحقا سوى الزکات، چې په د مال کې زکات نه سوا حقونه شته لکه مل مستیا کول د فقیر وغیرہ، اندسي د مسترب شخص د اولګي کسشه کول، حاجت وغیرہ پورا کول، د ضرورتمند ضرورت پورا کول، دا په حقوقو کې رسی. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ، ابن ماجه امدغه نقل کړ د خپل طریقې سره. دي کې ان فی المال لحقا سوى الزکات، دي کې ليس فی المال حق سوى الزکات، مال کې دي زکات نه سوا خو حق نشته. معنی چې درونه فرض نه دي کنه نفلی صدقات کې ځان ته خبره. اوس وګورل ته کې چې شتا دي دین شته اوس دوړه جمع کول نه شي، دوړه یې شندې قوت لدی. قال العراقي رحم الله فهذا اضطراب لا يحتمل التاويل، دا اضطراب دا کنه شدی کی طویل هم نشي کوله. الفاظ ظاهر د سیدا چې جمع کولی ممکن نه دي. خامخته تی شر د استراب د کم کسانو نه واقع کیږي. مم يقع الاضطراب، د کم کسانو نه استراب راتلل شي دی وجه سی وی. آیا سن په هی پکې یا څه مسلات نه کیږي لکه یو سړی یو ماشين استعمالي په استعمال نه پوهیږي نه ګډوډ شي خراب شي انجن وسوځي یا ګډوډ لشي ځان په خو کیده شي څه مسله یې کسه طریقه یې د تی چې قد يقع الاستراب من راو واحد، کله کله ایو روی نه استراب کیږي څنګه به ایر ویل حدیث علی وجوه مختلفه، یو حدیث وروړي کله ونه نقل کې کله بل نه. نمبر 2 وقد يقع الاستراب من جماعت غنټ لګینه کیږي یو څو کسانو علماونه کیږي به يروي كل منهم الحديث على وجه شیار یو د سې طریقې سره دا حدیث نقل کوي خالف روایت الاخرین د نور سره جوړ نه خوري دا نقل کوي یو شان دي بلته ګوري بل شان دي بلته بل شان دي.
خامختی سبب ضعف المسترب یا ضعف المسترب. د مسترب حدیث ولی ضعیف د دی وجه. وسبب ضعف المسترب ان الاستراب يشعر بعدم ضبط رواته. د دې خبرې مو ته دلالت او اشعار کوي چې د استراب رالو په دی واجب نه کنه چې د دورویانو ضبط نه د صحیح کنه که ضبط مضبوط و نبي به د شیطوالي دونه غلا کسانو کې غلطي کیدلې و ځکه چې د دین راغله نبي د بل نه څنګه راغللو یا خود سرتوي چې ټولو نه راغله ده یا خود سیوي چې دی کې دیونه راغله ده د سخونه کې یو د یو شندې بینه بل ځکه چې نه د دین راغله نه دا خو استراب شو کنه استراب دي ته دا چې ته متویل چیرې دا شای مو دی پلنکی دکاندار نه خسته ده بل ځکه نه ده بل د څنګه چل شو شه د شلو کسانو نه خسته د سکی دل شي د یک یو شاید تا د امده کې شند نور شیانم خسته دي خدا خو نور نه دي تخسر خو یک یو شای موجود ده د څنګه پنځو دکاندارانو نه وخستو کله دینو خسته کله دینو جوړ خو نه خوري دا خبره ته څنګه جوړ رواله امده شیطا دا یې دین خسته بل کاسته سن دین خسته بل دې د دین خسته د درې وړو کې شته اختلاف ده استراب راغلو خبره کې اشهر المصنفات فيه مشهور کتابونه دي کې کوم دي لکه دلته یو کتاب د کتاب المقترب في بيان المسترب للحافظ ابن حجر رحمه الله. پنځم نمبر د موږ سره المصحف مصحف حدیث شته لشي تعریفه لغتا اسم مفعول دا د اسم مفعول صيغه ده من التصحيف دي تصحيف نجل شيء ده صحف يصحف التصحيف تصحيف شتل شي وهو الخطأ في الصحيفه صحيفه کی یا کم شای سره لیکیا کی خطئی ونوش ومن هندنا جوړ شو د لفظ الصحفي وهو من يخطئ في قراءه الصحيفه هغه کستل شي د صحیفه په پړاوونه کې او په قرات کې غلطي وکي په یو غیر بعض الفاظ ځن الفاظ ګډوډ تغییر په کراولي به سبب خطئ في قراءتها فقيرات کې دا غلط ویلو په واجب دی. اصطلاحا د تصحیف معنا دا تغییر الكلمه في الحديث الى غیر ما رواها الثقات لفظا او معنا. ثقه حضرات چې لفظا او معنا کم شان دي حدیث وروړي وی کنه اکه شان دي دا کسي ونه یا خو لفظ غلط وای یا معنا تینا غلط واخلی معنا تعبیر و غیر اشیانو کې شو کې غلطي وکي په تویل کې غلطي وکي لکه وځي کې لفظ یورا غلط د شکی په بل باندې بدلی. اهمیته و دقته مصحف حدیث اهمیت لري دی ونی ځان په ول پکار دی او د دې بریکی تم قتل پکار دی د سپاسان نشي پیژندل ته پکار د سړی شعر کې ذهن او وخت ولر کې چې پوي شي په غلطي پکې ونه کی. هو فن جلیل دقیق تصحیف لجکم حدیثونه دي دالو فن د ځان ته بریک فن ده. وتكمن اهمیته بکشف الاخطاء التي وقع فيها بعض الروات او د دی ول اهمیت په دې کې پړستا وتكمن من پړت دی ول اهمیت او غلطیانو په جواتوالي کې چې زنه راویانو نکیږي زنه د سی غلطي دي راویانو نکیږي هغه غلطي ست ښکارا کوي خو څنګه به ښکارا کوي چې د دې فن خو خبر وي سړی چې نه خبر څه به ښکارا کی. وانما ينهز باعباء هذه المهمه او د دې مهم د دې مشن د پاره هغه کسان پسیږي هغه کسان دي ته ودرېږي هغه کسان دا کار سمبلوي الحذاق من الحفاظ چې حافظ الحدیث کې بیا حاذق کسان هوشیار پویا کسان ذهین کسان دورس کسان دور نظر وي قدار قطنی رحم الله وغيرها. تقسیماته د مصحف ول تقسیمات قسم العلماء المصحف الى ثلاث تقسیمات دي درې تقسیمونه دي كل تقسیم باعتبار هر تقسیم چې جوړ شو د اعتبارات په یوه اعتبار خوشمرل شي که اعتبارات نو دنیا کې ډیر شیان به ختم شي و الیک هذه التقسیمات درواله د تقسیمونه به اعتبار موقعه د موقع په اعتبار سره چې کم ځای کې تصحیف کیږي کنه اته موقع الشی موضع ينقسم المصحف باعتبار موقعه الى قسمين دی په اعتبار سره د دې مصحف دوه قسم لري وهما غدا تصحیف فی الاسناد اسناد کې لکه تصحیف وشي او مثال حدیث شعبه ول حدیث عن العوام بن مراجم
صحب ابن معین رحم الله ابن معین صدیق د تصحیح کړه فقال غی چې عن العوام بن مزاحم دلته کې د ټکی خو یو شان دی لیکل شي کنه خو نقطو دی واجنه سړی نه غلطي وشي الته کې لفظ مزاحم دا شکی مراجم جوړي او ټکټ شه د مراجم د داونه جوړي مزاحم لکه دلته کې یو ټکټ شي مونږ سره یو ټکی مسره مثلا مر بن کعب دا کنه د شکی مر بن کعب کی یا مثلا یو ټکی مسره سلیم بن اسحاق د سلیم بن اسحاق کی دا شه د شکی کی نقطو غیره کی غلطی کی زبر زیر کی کیدل شي بل تصحیف فی المتن متن کی شو کی غلطی وکي ومثال ته ګوره حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد مسجد کی کانی لګولې او پیغمبر سندي خدا معنا ده کنه صحب ابن لهيعة سعودي کی تصحیح کو فقال ده شي احتجم في المسجد مسجد کی حجامه لګولې و دلته کی دارې په ځای جیم راوړ ورکی کله کله سرینده شي ته کی یو لفظ یو وی غنی بل لکه دلته کی مثلا یو لفظ د تاسو رشه طاهر لفظ لیکل دی کدا ظاهر ده توی بنی اوس نقطه والا کوله یا ظاهر د طاهر دینه جوړ کو به اعتبار منشئه دویم تقسیم ده د منشئ په اعتبار سره چې کم ځای کې دا شی جوړیږي پیدا کیږي ماغه په اعتبار سره یا د دیو لکم سبب منشأ وی کنه ماغه په اعتبار سره تصحیح رسی کله کله وين قسم باعتبار منشئ الى قسمين يزنديد وقسم جوهما غدا تصحيح بصرين څنګه سترګو دی واجنه دینه تصحیح وشي سړی خرو غرمټ پوي کاسته سترګو کار ونه کو لفظ یو وای غنلو بل وهو الاكثر د اکثر د شی تکیږي ايشتبه الخط على بصر القاري د یون کې او د قاری چې د کم کسری ډر وي د دې په سترګو کې ششي لفظ مشتبه شي ویل اما لرداءه الخط یا خود خط سینه مزیدار خط نه ړنګ ړنګ وي تازه فضل کل نوي او عدم نقطه یا نقطي ورکنی لیکل شي ومثال ګوره لکه دې کې من صام رمضان واتبعه ستا من شوال کم سړی شي رمضان روزيونه سی بر پس شوال ولم شوي ګونی د سه لکه ټول کال روزي شوي اوس وګره دلته کې الفاظو کې غلطي کړې د صحف ابوبکر السولی ابوبکر سولی سیدی کې دا تصحیح کړي فقره شي من صام رمضان واتبع شيئا من شوال اوس د ځکه وګوره ستن تی شيئا صدا یو شند لیکل شي ناغنه په دې کې شو تصحیح شو په صحف ستن لشین د ستن شيئا تواړولو نمبر 2 کله کله تصحیح کیږي سړی نه د غوګونو په واجبنه لفظ یو وایری بل شان دي او تی چې زمانہ ماولی کا کامل خان ولیکا غل کدی لکانا چې عامل خان کله کله سړی ته ټک بل ولګي ایمان ماولیکا د سره شاهد غل قدمه د دې کنه چې ثابت کله کله څوک ته یې ایمان ماولیکا ثابت هغه د تطیب زبن توی ور ولیکا ثابت و کله کله شو دې مونږه ثابت ولیکا دوا تتوی سره لیکل شدي ته شکل لزیت تیسره واچوله ای تصحیف منشأه رضاءة السمع چې غوګونو کې رضاءت موجوده سمانه غوګونه سي کارونه کی او بعد السامع ید اوریدونکا کاس لري خبره واکي ووري ته بل او نحو ذلك نوري وجه کې دل شي فتشتبه عليه بعض الكلمات زنه کلمات په شي ګډوډ شي لیکونه علا وزن صرفین واحد چې وزن یو شان دی لکه کله کله څه بس کوي کامله غي کده دي شي جاهله زکه سوازن خو شون درو ده کنه یا کله کله شګي ثابت نه یي ثابت ټکوته لاګی لرنه کله کله یو ټک یي یا بل ټکی سره شی وزن کی یو خوري نه د سلاګی لکه ماغاله کله کله چوتا وس کوي شون دینامی کور کې نه ویروږي کاسه لاغونی بدالی خو وزن یو د دوړه وزونه کې ته ته سناتو ته نه یا بل ته دی ومثال وګوري حدیث مروی عن عاصم الاحول عاصم احول نه د حدیث راغله ده صحف وبزم فقال غش عن واصل الاحدب
اوس وزن یې ده کنه واصل عاصم اسم فاعل صيغه دي احول احدب اسم تبذيل وزن ده افعال وزن یې شون درو ده امجد احدب یې شون دي لګی لري نه کسو شو تواږي عاصم جاسم لري نه یې شون دي لګی ته باسم قاسم باعتبار لفظي او معناه وينقسم باعتبار لفظي او معناه الى قسمين ده شی ته دغه مصحف حدیث دریم تقسیم چې لفظ او معنی په اعتبار سره دي دوه قسمونه دي وهما غدا دي تصحيف في اللفظ لفظ کی تصحيف وشي او هو الاکثر وسالک کلام سره حساب کې لکه مخکې مثالونه کې توشل ډیر کیږي سړینا تصحيف في المعنى معنی کی تصحیف شي ایوب کې الراوی المصحف اللفظ على حاله لفظ قماغه علت کی پریخوي خلقی يفسر تفسيرا يدل على انه فهم معناه فهما غير مراد خود سیمانی تفسیر وکي تفسیر د طریقې سره وکي کنه سمانات نه یو اخلي اغه معنی نه بلوي لکه یو سړی ته وای سخا روړ او بروړن او باروړ د صحیح شو ندی معنا دی دا واستل کار اختیار درته سو بروړه تو تمو بن نو یری سو باروړ سیدا دوه مدته آس زید نه یلیو وسوګر کله کله معنا سړی واخلی تو ته بل اند سې کله کله سړی یو خبره سړی ته کې هغه نه بل مطلب وخلی نو مطلب به وته زی خیس دی مودي خبري مطلب دادا صدا کور وکا یا هم د شیته یو لفظ د چوته وای کنه یو خبره وته کې کله کله د خافا پوشي مانس کی خبره وی ټیک ټاک خودونه بل مطلب وخلیونه ګیلاز لکه وخلی هغه سره د مطلب ویا نه د شیته حدیثو کې شته لفظ یو معنا ځون بني پوسنه ګرځیدونه بل مطلب خلی لفظ کی وا معنا ورکیدا لکه بتال د دې کې ورکیدا شربات دوی سند خو سرکا د ورکی کسي غلطه معنا ونه وستل کنه لفظ کې د شیطه معنی ورکیدونه بل مطلب وخلی او مثال وګوره ک قول ابي موسى العنزي نحن قوم لنا شرف مدسي قوم من شرف لرو نحن من عنزه من عنزه کبیرین صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر اسلام شکر د منذره کړه ده نو څنګه دي ته منذره کړه ده مو طرف ته غټه مخ کړه متخي مخ نو کړه کنه قبلي طرف ته مخ کول شي دیونه اندو مطلب خاصو مانس کی حدیث کی د شی ترغلی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم صلى الى عنزه پیغمبر اسلام سره وانی ز واغینا ما وعنزه هغه به ځون طلاق کړل مغی طرف ته بیل منس کولو دی سړی دا خیال شو لکه وګوره مدره خالي وګوره مو طرف ته منس کړه مو انزی کبیلی ویل انزا کبیلی ویل وګوره حدیث کې رلی پیغمبر سره انزا طرف ته منس کړه مو انزی کبیلی ویل وګوره مو ته پیغمبر سره منزارا کړه يريد بذلك حديث دين دا حديث مطلب خستو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزه فتوهم وهما وشو انه صلى الى قبيله لكم قبيله فلمنزي كړو وانما العنزه هنا الحرب دلته کې ونه نظام مراد تنصب بين يد المصلي چې منسكون کې تو درول شي قبيلات نه ده مراد بلدته تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله حافظ رحم الله بل تقسیم کړه هذا وقت قسم الحافظ ابن حجر رحم الله تصحیف تقسیم مناخ بل تقسیم کړه فجعله قسمين وهما دوا قسمونه نور جوړ کړی المصحف المحرف دا دوی جوړ کړی مصحف معنی چې وهما كان تغيير فيه بالنسبه الى نقط الحروف مع بقاء صوره الخط مصحف دي تل شي چې دا کومه کلمه وی کوم لفظ وی تاسو دی ولا شکل او صورت باقی وي خو نقطې پکې بدل شي نقطې پکې بدل شي هغه دی وجنه سړی ته پته ونه لګيږي المحرف شتل شو هما كان التغيير فيه بالنسبه الى شكل الحروف مع بقاء صوره الخط خط خو ما شان دی روغوي شکل وغیرہ خو شکل دی حروف بدل شي خامخته ته خبره کی چې هل يقدر خو تصحيف پر راوي شکل دروي نه تصحيف وشي کنه نه دي سره دروي درجه کمیږي کنه نه کمیږي دي سره دا مقدوکیږي مجروکیږي کنه مجروکیږي د چې زسوتر تصحيف من الراوي نادرا کله کله تنا تصحيف وشي خیر دی فإنه لغده في زوت دي سره ذاته نه خربيږي لانه لا يسلم من الخطا والتصحيف القليل احد چې دا لغونی تصحيف نه دا لغونی غلطی نه خچوګم نه پتی کیږي سړی نه سنه څه غلطی ضرور کیږي و اذا کسر ذلك منه کيما خیادت وګرځي کله کله خیر دی خیادت ما جوړوا ولا مسالت نه جوړ شي
چې بس ګوري خطایی کې بس داسې خونه ده یو مخې خطایانې کې به مطلب چې شو ده خو ناپوهه کسان هم به دنیا چلولی شي چار شي کې بس یو مخې غلطیانې کوه بس هر سړی بیا کول شي فإنه يقدح في الزبط دي سره به دي ضبطه کمزوري شمرل شي چلو دی ولا روایت اوس نه قبلو ويدل على خفه الضبط دي هغه خفيف الضبط باندې دلالت کوي چې دا خفيف الضبط دی وانه ليس من اهل هذا الشان بیان شي شمارل شي د علم ولا لایق نه د دې شان ولا نه ده السبب في وقوع الرأي في التصحيف الكثير د دې سبب کېدل شي چې وروي نه ډېر تصحیف کېږي څه واجب وي دي ولې نه ډېر کېږي د چې د دی وجه دا کېدل شي غالبا ما يكون سبب في وقوع الرأي في التصحيف الكثير چې د ډېر کسړي نه تصحیف وغیره کېږي کنه دی وجه دی هو اخذ الحديث من بطون الكتب والصحف چې دا کس د کتابونو نه د صحیفونه چې شکی حدیثونه زده کوي شيوخنا علماونه محدثون نه زده کې خپل سره لګي ځان شکی علم جوړي لکه سټډي کوي ځان خالصتا کنه کتابونه سټډي کوي او دا شیطان شیان سټډي کې خپل سره ورسته خبر نه یو لفظ را غلط مثلا تیمم د دې تیمم یو لفظ د حیز دوی حیز استادانو نه خینه یې لکه بس خپل سره تشه مطالعه وکي یو لفظ د ش کنسیډرینګ د دوی ش کې دوی کې کنسیډرنګ غلط پلت یو لفظ د ش د وید اوټه دوی چې وید اوټ غلط شو کنه د لفظ یو لفظ د مثلا ش د چقماق د چقماق دوی سنه چقماق یو لفظ د چشمک دوی څه چشمک غلط شو کنه لفظ یو لفظ د مثلا شدا درگا دوی څه دیرگا یو لفظ د مثلا مسره ش سابا دی چې سیبا کوم چې شی ول لفظ ځای کنه چې غلط استعمالي پوښ زدي سړي خپل سره شونځ د کړی دي چاته زانوی تلمذ نه دا کړه وعدم تلقيه من الشيوخ والمحدثين والمدرسين والمعلمين الكرام دي معلمين دي اساتذاون دي شيوخنا دي مدرسين سبق وغيرها شيء نزد کی خپل سره کی هم تو سمجھ رہے ہیں مخ پډیر شانو پیږي ته پیږي د شان دی په غلیز د کړی دی او بل خپل چرته پیدلی وړو کوړ کې کله ونه غلې کې شان زګه کله بل نن دوره پوښوي خلکو په غوتی وګرځول نه چې ناز په خپل ګرځما ولذلك حذر الائمه الكرام من اخذ الحديث عمن هذا شانهم ځکه علماء حدیث مونږ د دې خبرې نه يروي مونږ محتاط ګرځي چې ګوره د خلکو نه حدیثونه علم مازد کوي چې خپل سره مطالعه وکي خپل سره شیان زده کی د استاد نه شای نه زده کړه به استاد شای چې زده کی کنه خپل بچ شخري تیندل بشي بل سړی به تیندل کې خپل بټه پانګي وای بل پټه پانګو کی وقالوا علماء قد سيميل دي چې لا يؤخذ الحديث من صحفي صحفي سړي نه به حدیث نزد کوي ای لا يؤخذ عمن اخذ من الصحف چې بس د کتابونو صحیفونه زده کړي شنه نه زده کړه اشهر المصنفات في هذا الفن يود مسر التصحيف للدارقطني نمبر 2 اصطلاح وخطأ المحدثين للخطابي رحمه الله نمبر 3 تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري مخطط توزيحي مخطط توزيحي لتقسيمات المصحف دلته کې مصنف رحم الله شیخ استاد طلاغونی نقشه چي کنه چې د مصحف ولا چې تقسیم باندې ځان په لغړې د شي تکول شي ګوره مخطط توزیحي معنا یک شد ایکسپلینیشنل فیګر د تاسو لپاره د کی ته خبر شي کې جوتای وضاح کړي ده تقسیمات الحديث المصحف نمبر 3 دی ولا مدرک اسمونه کړیو کنه حافظ صاحب سلورام کې تقسیمه کړو درې تقسیم د تول شګي درې تقسیمونه لګي به اعتبار موقعه 1 نمبر 2 به اعتبار منشئه نمبر 3 به اعتبار لفظ او معنا هو به چې کوم به اعتبار موقع ده کنه د کی به دوی په سند کې کله کله وکی کی تصحیح په متن کله متن کې منشأ د واشیان د تصحیح او سمع یو غونو کې لفظ غلط غلط واوریدل شي تصحیح او بصر استرګو کې غلطي وکي به اعتبار لفظ او معنا هم معنی کې یو لفظ کې څنګه تصحیح او لفظ یو لفظ بل سره بدل کې تصحیح او معنا شی لفظ یو معنا لري ذات نه بل مراد کې